چې د طایف خلکو زه په غټو غټو ګټو باندې وویشتم، د طایف خلکو ماشومان ما پسې کړم او د طایف خلکو زه دومره زخمی کړم چې زما دا مخ مبارک نبوت والا مخم د وینو نه ډکو، مخ مې په وینو باندې سورو، زما ټول نبوت والا جسم په وینو باندې سورو، تر دې دومره وینې زما د نبوت والا جسم نه په مخ ته ځمکه نه دي بهېدلې چې څومره زما نه د طایف په ښار کې خلکو وبهیولې، ماشومان یې راپسې کړه، زما دا پڼې د وینو نه ډکې شوې، بس ډېر تنګ شوم او کېناستم. دغه ما ته ډېر تکلیف رسېدلی. زما محترمو، ما ستاسو دړوان دی د قرآن حکیم یو آیات او یو حدیث مبارک ولسته. قرآن کې الله فرمایي وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. دا آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالی والمحبوب محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا فرمائی کہ محبوبہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک مونږ تعالی ډیر بہترین اخلاق درکړي دي، تم دنیا ته د بہترین اخلاقو او د بہترین کردار او د بہترین لهجې سره لېږلې، دې دپاره چې ستا اخلاق برابرو نو تا ته به خلک ډیر کینی او تا نه به خلک ډیر متاثره کیږي او تا سره به د خلکو ډیره وابستګي پیدا کیږي. او بله خبره چې ستا اخلاق ښکلي، ته ما دنیا ته پیغمبر را لېږلی، نو که یو سړی کافر دی تا پیغمبر نه مني، یو سړی یهودي دی تا پیغمبر نه مني، یو سړی عیسائی دی تا پیغمبر نه مني، یو سړی مجوسی دی تا پیغمبر نه مني، یو سړی هندو دی تا پیغمبر نه مني، لیکن دا ټول چې څومره درمونه او مسلکونو والا په مخ ته ځمکه پیدا کیږي، اگر چې د بغض او د حسد د وجې نه ستا پیغمبري نه مني، لیکن داسې نشي کېدی چې ستا اخلاق هم نه مني، اخلاق به ستا مني. بس که کافرانی هم به ستا اخلاق او کردار مني، که عیسایانی یهودیانی مجوسیانی هغه به هم ستا کردار تسلیموي چې ډېر بهترین کردار والا دی. ځکه ما رب قرآن کې وعده وکړه، ما رب قرآن کې اعلان وکړه محبوبه وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ما تعالی په مخ ته ځمکه باندې بهترین اخلاق درکړي دي، ما دنیا ته ته د بهترین اخلاقو سره لېږلې. داسې ټایټل ما تعالی درکړی دی که یو سړی ستا پیغمبري نه تسلیموي خو به نه تسلیموي. اگر که ستا تر ابو طالب ولې نه دی چې د دنیا نه کافر تللی دی، اگر ستا تر ابو لهب ولې نه دی چې د دنیا نه کافر تللی دی، لیکن ستا اخلاق، ستا گفتار، ستا کردار، ستا بیهیویر به خامخا مني چې دا سچ او پکا انسان دی، دروغجن نه دی. ځکه ابو لهب د نبی علیه السلام ترو پیغمبري یې د نبی علیه السلام نه منله، ټوکې به ورپورې کولې، استهزاګانې به ورپورې کولې، په کلي کې خلک به ورپسې راغونډول راشئ زما دا واره لیونی شوی دی، دا کردار اواز به راته. لیکن د نبی علیه السلام انداز وکړه چې ډېر زیات یې نبی علیه السلام تنګ کړ. دا څه کې یوازې ده نه، د ده ټول اهل، د ده بیبي، د ده اولاد، د ده چې څومره خاندانو هغه ټوله راولګېدو، نبی علیه السلام مبارک ډېر زیات تنګ کړ. و چې ډېر تنګ کړ، خبره د اخلاقو د منلو کوم زما محترم، و چې ډېر یې تنګ کړ، هغه زوی یې راولګېد، د نبی علیه السلام پورې به په نوجوانانو کې ټوکې کولې، نوجوانان به یې راجمع کړه او آقای نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
مبارک پسې به ټوکې کولې. نو نبی علیہ السلام مبارک زړه ته ډېر درد ورسېده. یو سړی دی تا ته انتشار پیدا کوي ته به ورته دعاګانې کې الله د نیکۍ هدایت ورته وکړه، الله د نیکۍ هدایت ورته وکړه. نه صبرېږي، نه سمېږي، بیا هم تا ته انتشار پیدا کوي. اخره کې به دې د زړه نه خیري وځي چې الله ویواو په خپله تورې ووه. غصه به شي نو. الان کې د پیغمبر داسې ذات نو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه تپوس شو د الله رسوله په مخ ته ځمکه په تکالیف او دردونو مصیبتونو کې د ټولو نه زیات درد کله رسېدلی دی؟ آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک خپل کور والا ته بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمای د ټولو نه زیات وار او تکلیف چې زما د نبوت وجود ته رسېدلی دی په طایف کې رسېدلی دی، چې د طایف خلکو زه په غټو غټو ګټو باندې وویشتم. د طایف خلکو ماشومان ما پسې کړه او د طایف خلکو زه دومره زخمی کړم چې زما دا مخ مبارک نبوت والا مخم د وینو نه ډکو، مخ مې په وینو باندې سورو، زما ټول نبوت والا جسم په وینو باندې سورو، تر دې دومره وینې زما د نبوت والا جسم نه په مخ ته ځمکه نه دي بهېدلې چې څومره زما نه د طایف په ښار کې خلکو وبهیولې، ماشومان یې راپسې کړه، زما دا پڼې د وینو نه ډکې شوې. بس ډېر تنګ شوم او کېناستم. دغه ما ته ډېر تکلیف رسېدلی، ډېر مې ژړلي، ما ته زما وجود ته ډېر تکلیف رسېدلی، دغه ډېر تکلیف رسېدلی. او زما ګویا ربم په جلال کې راغی چې زما د محبوب نه وینې بهیږي. دا قوم نجس قوم دی، کافران دي، زما پیغمبر زخمی که. الان کې زما پیغمبر خو د دې خلکو د جهنم نه د ازادۍ او د بچو دپاره ما نه سوالونه کړي دي او دې قوم دا پیغمبر دغه که. نو گویا الله په جلال کې راغی پیغمبر ته وویې پیغمبر ته امر وکړه زه ډېر جذباتو کې گویا رب په جذبه کې راغلی زما رب په جلال کې راغلی محبوبه زه صرف که په مخ ته ځمکه په انتظار باندې او دا قوم نه غر کوم نو محبوبه ستا خولې مبارکې ته په انتظار یم چې ستا د خولې مبارکې نه یو لفظ وځي چې ربا غر کې کا بیا ته زما د رب جلال او تماشه خو وګوره. ولیکن د هغه وخت کې وینې بهیږي زما محترمو، د وجود نه وینې بهیږي، د وجود نه وینې بهیږي، وجود ته درد رسېدلی دی. نبی علیه صلات وسلام مبارک یو طرف ته کېناسته او دی ووی اللهم اهد قومي، زما دې قوم ته هدایت وکړې. دا هدایت دا خلک فانهم لا یعلمون، الله دې نه پوهېږي. جبریل لاندې ولاړ دی ورسره یو بره پرښتم ده. الله محبوب ته وایي الله خو په جلال کې راغلی دی، الله خو ستا د خولې نه د الفاظو په وتو باندې په انتظار دی چې زما د رب زما د محبوب د خولې نه مانه داسې الفاظ اوزي دې ته خیره اوزي چې زه غرق کم، لیکن ستا د خولې نه کلمات داسې اوزي. زما رب وفرمایل وانک لعلی خلق عظیم چې دې خلکو تا تر درد ورسو بیا دې موږ دعاګانې کولې. ټول سبحان الله دې خلکو ته ودردولې. نبی علیہ السلام مبارک زیات تکلیف په نبوت کې ما ته دغه خلکو راکړی دی، ډېر خلکو دردولې، لیکن ما ورته بیا هم دعا کړې ده. نو الله وفرمایل په مخ ته ځمکه کې یو انسان مسلمانېږي، یو انسان ستا نه متاثره کېږي، ستا بیهیویر انداز لهجې اخلاقو ته به ګوري، ستا گفتار ته به ګوري، ستا تک ته به ګوري، ستا کردار ته به ګوري، ستا کلام ته به ګوري، ستا اٹھنا بیٹھنا ته به ګوري، ستا ناستې پاستې ته به ګوري، هلکه ستا معیشت ته به ګوري چې څنګه معیشت تېری ده. ما محترم یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام